رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله په قران عظیم شان کې حکم کوي او قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تدغو خلقو دا خبره فرمایا دا خبره وته او کچیر تاسو د الله سره محبت کوونکی وو د الله سره محبت کوو د الله سره دوستی کوو نو تاسو څه وکړو فتبعوني تاسو ما تابعداري وکړو چې تاسو کله ما تابعداري وکړو يحببكم الله الله پاک مې تاسو سره محبت وکړي تاسو خپل محبوب جوړ ګوره په تابعداري کولو باندې الله طرف نه دا خبره بشارت چې زه تاسو سره محبت کوم تابعداري کولو سره ودا نه چې بس خالي او خلل چغه وها دلته په علاقه کې یو کس دی ټول عمر حرام او روزګار وي اشاراب او بډرو کار وي او بس په میاش کې پروګرام ارینج کی پروګرام میں تیار کی سیرت عید میلاد النبی میلاد کو او دا ټول علماء یې راغون کړی وی ویل خپل یوم د دانو نویل چې راته خلا کم کار کوي د ته حرام کار کوي اتا جګم دا خوراک ده اتا ولا ګوره یو مشتبه خوراک وي سره شکی جرا کار ټیک ته کنه یو خو سړی د پته چې دا کار شراب کوي دا خو کار پودرو کار کوي زبیا په کومه دلیل باندې زه ولا خوراک وکم کوم دلیل سره کینم او خلکو ته دا دعا وکړو چې اجي سے په مال کې الله برکات ورچي اجي سے په غټه صدقه وکړه عزتمندو خپګي ګور نه خپل ته جوړ له پیسې سي نو خبره نه کیږي چې را حق ته کنه حق ته دغه پډرو پیسې دی داسې پیسې ګور عزتمندو زه درځم ما ته چې کوم خبره معلومه شي چې هغه په ما کې ویم غلط وي نو غلط وي که ما یو او که تاسو غلط وي تاسو ولایم غلط وي دا نه چې راځو چې راځو خو زه د جمعه تر رسمو کما حق خبره وکړم نو دا کې دې چې ځنه نو بس یا خلک خپاشي خلکو خفغان غم نه کوي چې خلک خپاشي خلکو ته حق بیانوي البته لهجه او طریقہ خپ کار چې خطرې کا باندې سړی پوښ چې اس په کواله چې عزت یې نه کوي په خطرې کې پوي کا د اشاره باندې پوي کا ویر سے بیان لکینا ویسر که پودرو کاره شرابو کاره بیان توکا خوراک نه د بانا جوړه کجره ما پرهیز د خبر بیان کې ودا خبرو کا جره پودرو کار وی 400 کار وی یا کار د حرام کار د خپل بچو کې د حرام اچول دي په دا باندې الله او الله رسول خپګيږي نو اوس هغه سړی پر اختیار په ځړ کې الله او الله رسول سره مینه محبت وی نه توبه وباسي او کنه ته دعاګانې کې چې الله په مال کې برکت واچو نو بس یې چې ولا چې مولانا سے پرته کې دعا وکړه بار ټراک نه خټا کړه او پاس وی زمای عزتمند موږ تاسو غل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینا محبت لازم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې مینا محبت دی نوی حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعين وي پتا سو دی یو کاس تر یو وخت پورې کامل ایمان والا کېدای نشي ګوره ایمان والا نشي کېدای هغه کاس کم کاس چې ما سره د خپل پلار نه د مور نه د خپل بچو نه خزونه تر تربور چې څومره مرشتي دي د دغه ټول نه زیات زړه د نوم ګران شوی تر هغه وخت پورې ایمان والا کېدای نشي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې تاسو د خپل پلار نه د خپل بچو نه د خپل خزه ټول نه را باندې زیات ګران دي او یا رسول الله خپل ځان را باندې ډیر ګران دي ګوره منافقت نو حقیقت خبره پیغمبر علیه السلام ته فرمایي و ای عمر تر څو پورې چې تا باندې زه د خپل ځان نن زیات نوم ګران شوی تر هغه وخت پورې کامل ایمان ولا نشي کېدای حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کوي یا رسول الله قسم په الله په ما باندې د خپل ځان نام زیات ګران دي د خپل ځان نام اسلام زیاته مینا ده نن زمای عزتمند موږ خو آس خالد داوی کوي چې موږ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینا ده ګور امینه لپاره لازمی خبره ده چې دا هغه په خبره باندې سره عمل وکړي موږ دنیاوی مینه
عرضي مینې مجازي مینې د هغوی څومره خیال ساتو خفه نه شي څومره خیال ساتو خو د نبي علیه الصلاة والسلام خیال موږ څومره ساتلی دی د نبي علیه الصلاة والسلام سره موږ مینه محبت څومره دی عملي مینه یو خو مې چې خولې مینه به که خوله خلاصه چټي چټي وها چې هر څومره وایي الله ته پته ده الله پاک خبردار دی الله پاک هر یو شي ته پته ده چې سړی هسې خالي خولې دعوې کوي که نه په زړه کې یې پرختیا نبي سره مینه شته دی عمل یې د نبي علیه الصلاة والسلام په خبرو باندې پرختیا شته او که نه چټي لګیا موږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت صرف دعوې کوو عملي زندگی کې نه راولو نه مې راضي کړي چې راولو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت نه سره خبر نه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت اعمال څه شی ټیکاله خورو ټیکاله کوم ته پته نه لګيږي چې نبی علیه الصلاة والسلام سنت عمل څه شی څومره ژوند تیرو 50 کاله شپږ کاله زندگی تیر کو دا 50 کاله شپږ کاله کې بس کچا تبلیغ کې وخت لګولې وي یخت وي څنګه سنت پته وي یا چا مدرسه کې وخت تیر کړی وي سنت پته وي او چې دغه دونه بغیر نو بس الا ماشاءالله یو کس نه لري پته نور څه پته نه لګيږي نو کینی چې نبی عليه السلام سنت سره ور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سنت هر وخت یو فکر مینا محبت یہی دتا تو پھر مسلمانان جہاد تلاړل او کفارو سره جهاد د رومیان سره اگر رومیان په خپل محل کې ناشتي مسلمانان بهر میدان کې دي جنگ بریګاډ دا چاوال وفد ورولګي څو خلک ورولګي خبره پاره خبره وسره کوي چې موږ راغلي تاسو له اسلام دعوت ورکوي تاسو مسلمان ګورای مسلمان دومره زور وو چې غټ سپر پاور ملک وو او پښته دل پیوان والا کپړو کې او بخاب لخ په ور راغلو دایره کې وته خبره کوله نو تعالی پیغام راوړل مسلمان شه اسلام قبول کړه که اسلام دې قبول کو بس تا امن خبره ختمه که اسلام نه قبلوي نو ته موږ لا کال دمره پیسې راکوي دمره غنم راکوي دمره جوار راکوي قوت مسلمانانو او قوت څه وجه الله ورکړو په دا وجه ورکړو چې الله او رسول سره صحیح محبت ځان به جاندلو وای قدم نه راکوي نو درېمه خبره بیا جهاد ته تیار شه نو غوړي تیار نو دا یو وفد دا راغلو دا وفد دعوت په نیت راغلو چې موږ له دعوت ورکړو هغه چې کوم دعوت بیا درې خبرې ورسو اځ کلم بادشاہ سره ملاوي دلو نو بهر جګم وزیرانو او وزیرانو چې کله صحابه کرام ولیدل لکه توجه ما ته وې یا مالم خان نه راځي هغه وزیرانو چې کله صحابه کرام ولیدل چې صحابه کرام ساده لباس سار باندې ګردونه غورځېدلي ځکه درې ځای نه راغلي کپړو باندې ګردونه غورځېدلي کپړو کې پیوندونه لګېدلي او وزیرانو دی تاسو په دا کپړو کې د بادشاہ سره ملاقات کوو بالکل موږ دا کپړو کې بادشاہ سره ملاوي دا اوس خبره نشته وینا داسې نه او وزیرانو دی چې چاله چې موږ تاسو له لباس سره کوو هغه لباس واچو تاسو له خپل ول دی شو له صفاوي دی شو له خپل کپړې وي په هغه کپړو کې بادشاہ سره ملاوي شو ګوره مسلمانانو خپل ځان پېژندل او مسلمانانو ته یې چې په داله توګه موږ سره ملاقات کوي وي چې کارسنې کې نه موږ ته د محتاج نه یو چې موږ دې پر کپڑے بدلو اصل سوچو چې نن موږ د اغیارو پر اغیارو کپڑے چول بنا څومره موږ ځوانان په پینټ شارټ کې ګرځي ځوانان خاص هم بس الله رحم وکړي زنانه چې کوم پینټ شارټ کوي زنانه او چې کوم دسې لباسونه چې ولې پنجاب او خبر خبرې ته نه کوم زه اوسې کنه پنجاب او خبر د خپل وطن خپل علاقو خبرې ته شروع کوم چې موږ په علاقو کې خزه چې کوم کپڑے کوم لباس الله رحم وکړي ټایټ کپڑے اچولې پاجامې اچولې وګرځي زموږ وزیران چې بهر ملک افسرانو څنګه لوي کوم یو غونډه لباس لري اچولې پین شارټ لري اچولې ټای وتا اچولې چې موږ تاسو سره یو موږ تاسو رونه تاسو غونډه لباس هم اچولې
ځکه خو کفارو سترګې هم غټې شوي دي. بهرحال نو دغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دې په دا کپړو کې موږ سره ملاقات کوي خو خپه خو رسول نه کوي خو څه ته خبره کوي موږ ته محتاج نه وي خزه صحیح شو کوم دا کپړو کې وسره ملاقات وکړو مسلمانانو هغه توري ولې وای دا تورو باندې تاسو جنگ کوو دا خو ټول هغه ماته شي توري اترواله خراب شوی دی واسه ډېر خپل توري خو نه مسلمان جواب ورکړي تاسو توري وکړئ خو توري چلون کې لاسونه نه کتل چلوي د الله په ذات یقینو. بهرحال چې کله بادشاہ سره ملاقات وشولو بادشاہ هغه وفد ته ټیکاله کړې وه. ګوره داسې عام خبره مې ته کوم چې کله یو وفد راشي یا موږ پښتانو جرګې له خلک راشي نو هم په موږ دا حق دی چې خپل واس مطابق ټیکاله وکړو. او زه داسې جرګو په باره کې یو خبره کوم اوس ما ته نشته پته موږ عمر دم راځی نه خو داسې مشرانو نه اورو چې خلکو سره کښېنو چې کله مخکې جرګې کې دی دوو قومونو منځ کې یا دوو خاندانونو منځ کې بس پته نشته چې کوم جرګه باز وي یو ته وي وایي چې هله موږ نن تاسو ځای له تاسو ځای کې خبره کوو ګډ حلال کړو هغه غریبانو باندې یې ګډ حلال کوو 10 کسه او 50 کسه یې راغلل بیا بل لا راغلل بیا میاشت پس تاریخ کې خو بیا ولا بیا راغلل نو چې کومو کسانو خپل منځ کې لانجه وای په خپل لانجه نه نو په خیمانه لکه څنګه وې دوه جرګو په خیمانه او روبیم را کپکې نو دا خبره نه عزت د الله رضا پر خلکو منځ کې صلح کوا بس یو باندې ملمستیا حق ته چې څومره یواز شي خپل واس مطابق ته ټیکاله کې خبره پدې کې څه سارا چي نشته. دا شان د کوم جرګه باز د مثال کے طور پر هغه نور څه کار مر نه وي روزګار نه وي نو اندازه تانه مختصر پیسې کې واغسته څه خبره نشته به باندې خدا نه چې غریبانو بیخ به باندې ووس ظلم نه کوي. نو بهرحال دغه وفد راغله او د ټیکاله تنظیم وکړو ټیکاله وکړي او صحابه کرام ناس د سرخان نه ټیکاله خوري یو صحابي ټیکاله خورا غله چې څنګه خپل تا کوله غلط وکړل اوس په دا کې نبی عليه الصلاه والسلام سنت عمل کوي موږ تاسو ته ډیرو ته پته نشته. اوس کوم مثال ته په هوټل کې ناس وو د ټیکاله دا او ټیکاله خورو دا ځان له یو مساله چې واده نو ټیکاله په هوټلو کې څنګه بیا ان شاء الله تفصیل سره بیان کوو او چې زموږ افسرانو سناسو غل لاس نه وګورځي کې نار سره وي د افسران دي اوس افسران چې وګورم او وګورم غلې په سره کوشي یو کلام راخلو نو هغه صحابین هغه دل غلا شو چې څنګه ګل راغسته څنګه سبل صحابین ناس ته څنګه ورکړه ما ته هغه لمنه خلا بادشاہ سره څه کوي او یو خلکو نه اثر نه غوښتو صحابي ته وی وزره دغه کمقلو لپاره د خپل پیغمبر سنت پرې د پیغمبر سنت چې ګل وګرځي راوای اگر ته پروت ګر پیسې کا دیکھو دغه کمقلو لپاره زړه کړه لړاکم بادشاہ چې وکړه چې دا خدام را وګی چې وکلم راخلی خپل نظر مطابق یې بادشاہ ته ځاسه چالو وکړو چې دغه یو ټوکري راواخلو او ټوکري کې د خاور واچو په ساري کو ویل هغه وزیرانو او خادمانو یو ټوکري راواخلو خاور وته پکې کې خلا او په ساري کو چې بس تاسو دا حق هغه صادق مشاله راوته زموږ خپل وطن خپل خاور بهرحال الله پاک ورته کامیابی ورکړه غون باندې پر خبره دې په کام چې ګوره بادشاہ نه یا سر وانه غسل چاره دې بادشاہ سره ناسیم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت له اهمیت ورکو چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت ته وګلا اوس مګه ورته راغستل واپس دې پیغمبر سنت نو روزانه بنیاد باندې ورځ سلو نه زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت لړکاو فخر وکړو خپګیږم په نه چې په خپاسو جره ما عمل وکړو زه په باندې خپاسو ډېر افسوس خبره ډېر نقصان خبره چې موږ نبی عليه الصلاه والسلام په سنت باندې شرمېږو او په پرې خو باندې خوشالېږو بعض خبره چې دې وکم اکثر خلک یې مولانا سے بس ما دې خبر نه بل خبره ازدانم دې خبره باندې ګورو ورګه ما ډېر په خبره کړو دا واقعا مې طالبان یو درې سوال کلمه کې ته بیان کړم تا زه دې کې یو کس ته رشتہ دارم دی زه اکثر ورته مې سره کېنم نو خپل ماته یو کیسه کوله ما ګیره پر خو کیسه تا کوم چې ما ګیره څنګه سرکاري نوکرانو بس سرکاري نوکر چې دفتر لاسینو کا روزانه نه دی مورز باندې بلیټ په راخو
یو ورځ په پېښور کې جومات کې مې جمعې جامع کوله او یو مولانا سے بیان کول اوس مې ته هغه خبره نقل کوم الله پاک دې تاسو له عمل توفیق ورکړي ممکن ډېرې کمې زه صرف تاسو نه چې تاسو باندې پته راکاږم ما کې به تاسو نه ډېرې کمې وي ځان مې پاره دعا کوم تاسو نه مې پاره دعا کوم چې الله پاک موږ هم صحیح عمل توفیق ورکړي تاسو له الله پاک دې عمل توفیق ورکړي بیا مولانا سے خبره کوله چې ګوره تاسو ګیره کله وکاله او چې کله ګیره کله کو دا کم وخته وي دا وخته هغه ځای کې ما پرېږدو د وختو ځای بلکې راخلو چرته یې خاو وې ځکه تاسو چې دا ګیره کله کو هلته صفایي وشي په دا ویلو کې ګندګۍ کې دغه سنت روان وي بهیږي څومره د افسوس خبره چې ما د پیغمبر سنت په ویلو کې بهیږي مونږ هغه پسې راګیو چې الله ما پیغمبر بې عزتي وکړه د راشه سراج باندې ما پیغمبر بې عزتي وکړه دا راشه او داسې مرګونو باندې تیږې وراوه و امبولانس ولا ګاډي ولا نو خپل ځان ته هم لګو چې موږ څومره بې ادبي نبی عليه الصلاه والسلام کو موږ نبی عليه الصلاه والسلام سنت ته څومره خنداګانې کو وګوره زموږ درمند الله داسې کوشش وکړو چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د سنتو نه خپل ځان خبر کړو خپل بچو ته د نبی علیه الصلاه والسلام د سنتو اهمیت ور وښیو موږ چې وړوکې ماشوم وي وختو له يهوديانو جوړو یا په ذهن کې جوړ شول چې ما بچي لار راته اول نه وختو جوړ کړی دي دا وخت صحیح دي دا خلک ټیک خلک دي دغه په لار روان لباس د يهوديانو ولا ورواغوندو ابا جج رغټیږي خپل پته ولګی چې اصل لباس يهوديانو او مسلمانانو ولا لباس پټ لباس وګوره زما عزتمند خپل بچی خپل ځان د نبی عليه الصلاه والسلام د سنتو خبر کو دا غسل مینه محبت دا باندې موږ تاسو معاشره کوي دي وخت را شوی دا خبرې ډېرې دي او ان شاء الله شروعات کی روانه جمعه میں ان شاء الله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت موضوع باندې بیان کوو الله پاک دې خبرو باندې عمل وکړي